زما عزتمندو ادرمنو مسلمانانو ورونو الله رب عزت قرآن پاک کې فرمایي اے د ایمان خاوندانو تاسو پاکیزه رزق خورئ او نیک عمل کوئ. د پاکیزه رزق نه مراد حلال رزق دی، یعنی تاسو حلال خورئ، تاسو پاکیزه رزق خورئ او نیک عمل کوئ. د پاکیزه رزق نه مراد حلال رزق دی، یعنی تاسو حلال خورئ او نیک عمل کوئ. دینه دا معلومیږي چې د حلال رزق برکت داري چې انسان باندې نیک عمل کولی شي، او چې کله انسان حلال نه خوري حرام خوري نو د ټول میلان با گناهونو طرف ته وي، د ټول میلان با فواحشاتو طرف ته وي، نیکه طرف ته ورته میلان کمی. الله رب عزت انسان دنیا ته را لېږلي دی، دلې د حلال رزق ګټلو اختیار ورکړی دی. او یو مقوله مشهوره ده چې کسب حلال دا هم عبادت دی. اوس که یو سړی نه پیږي چې یاره دا حلال څنګه وګټم، ما ته پته نه لګي چې حلال رزق په کومه طریقه باندې ګټل کېږي، نو اسلام د هغې لپاره اصول ایښودي دي. انسان یې پوه کړی دی چې په دې طریقه باندې ته ګټې نو دا حلال دی، او چې په دې طریقه باندې ګټې نو دا حرام دی. په کومه طریقه باندې ګټل حرام دي چې په هغې کې یو سود دی. سودی کاروبار دا ناروا دی. دویم رشوت دی، د چانا رشوت اخیستل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. رشوت اخیستون کې، رشوت ورکون کې او رشوت اخیستون کې دواړه په جهنم کې. دریم چې کم په حرام باندې انسان هغه کې رزق ګټي نو هغه جواری ده. جواری الله رب عزت قرآن پاک کې حرام کړی ده. الله رب عزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یقینا شراب والمیسر او جواری دا شیطان عمل دی، گندگی دا، گناه دا، تاسو د دې نه ځان وساتئ. یا یو انسان په بله ناجایزه طریقه باندې مال حاصلوي، غلا کوي، زنا کوي، په زنا باندې پیسې ګټي، ډاکه کوي، په ډاکه باندې پیسې حاصلوي، یا دې بل داسې غلطه طریقه اختیاري په ګناه باندې پیسې ګټي. لکه یو انسان ګډېږي، ګډه حرامه ده، ناجایزه ده، او په ګډه باندې پیسې ګټي، نو دا شریعت دې ته حرام وایي. د دې نه ځان ساتل پکار دي. د حلالو په حلال باندې الله رب عزت د مال د حاصلولو ترغیب هم ورکړی دی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم داغه ترغیب ورکړي دي، صحابه کرام هم ورکړي دي، علما هم ورکړي په حلال باندې. اوس پتا سوای چیرې په حرام د حرام طریقې هډيري د حلال او ماتړي طریقې وایي چې په هغه طریقو باندې موږ چې کم نه رزق حاصلو. نو داغه جواب داري چې د ټولو نه زیات حلال مال چې ډېر د خوند او د برکت نه هغه مال غنیمت دی. چونکې نن سبا بد قسمتي د مونږه دادا چې دا څه دا ور راغلي چې مونږه الټا د خپل ځان د پاده کافرونو نشو کولی. نو مونږ به د کافرو په وطن باندې ورسور شو او دا غینه به مال غنیمت څخه حاصل کو. نو دغه طریقه هو په نن سبا وخت کې اگر چې شریعت راوخ کې دا او په نن سبا وخت کې په دغه طریقه باندې مال ګټل انتهایی مشکل ښکاري. بل طریقه دا ده چې تعالی حکومت وخت یو وظیفه مقرر کړي د یو عمل، لکه تر حکومت ملازمه په ملازمت باندې تعالی حکومت کوم تنخواه درکړي دا حلال را او په شرط د دې چې کم ډیوټي ته حکومت حواله کړی دا هغه ته صحیح طریقې سره کې کم کار له حواله کړی دی چې ادا ته کوا هغه ته ادا کې نو پاغي باندې چې کوم تنخواه دی الله رب عزت هغه تعالی لپاره حلال کړی دا. دریم ته د حکومت ملازم نه هوته ځان نه یو روزګار دی روان کړی دی. تجارت کې د تجارت په ذریعہ سره مال ګټي نو داغه خپل اصول لی پاغه اصول باندې بچلېږي. نو داغه نه رست چې تعالی کمال لازم نو آغا حلال دی. بیا د تجارت ډېر اقسام دي، په کومه طریقه ته تجارت کې په کومه طریقه باندې تارا پارا روا دي او په کومه طریقه باندې ناروا دي داغه پوره وګ تفصیل دي. بل طریقه دی الله رب عزت اخو دی را د مال حلال ګټلو د پاره نو هغه کته غریبي او تابانه زکات کیږي او یو سړی در ل زکات درکې نه دا زکات هغه شتل تعالی لپاره حلال دي. خدای خپل شرایط دي چې تم کوم وخت زکات اخلي او کوم وخت زکات نه اخلي. تابانه کوم وخت زکات هغه شتل او خپل حلال دي او کوم وخت پتا باندې زکات هغه شتل حرام دي. دا غیر شریعت خپل وضاحت کړی دی. او په هر حال دا یو حلال طریقه را په دې طریقه باندې ته بل مال خوري شي چې تعالی یو سړی زکات کې درکې. بل طریقه هغه ته نبی صدقه ویل کېږي. یو انسان باندې زکات نه لري پرس خو په یو ټیم کې هغه یې ما نیت کړي چې دبا ماهانه دونه پیسې تعالی درکو ما دې ته نبی صدقه ویل کېږي د الله د رضا لپاره درکو. نو دا نبی صدقه په بل صورت کې دې ته هبه ویل کېږي، گفت ورته ویل کېږي. تعالی یو سړی سره گفت درکې دغه خوشاله نه او مقصد یې پکې د الله رضا وي. نو یو خو نبی صدقه شو بل خو هبه شو گفت شو. نو دا مال تارا پار شریعت چې کمنه دا څه کړی دا حلال کړی دی. بل طریقه چې تارا پار شریعت په هغه طریقه باندې مال خولل حلال کړی هغه ته طریقه د میراث وي. پلار دې رور دې مور دې دا خور دې دا نیکه دې یا زوی دې نو شیر دې هغه وفات شو او شریعت تعالی هغه په مال کې کوم حصہ درکې کوم حصہ تا ته ملاويږي نو بالکل دا حلال را دا تعالی شریعت درکې تدا خوړې شي. بل طریقه دا حلال مال دا حاصل اولو چې هغه ته وصیت ویل کېږي.
یو انسان مري او هغه وصیت کوي چې را ما په مال کې دې لانکی کس لا اگر چې هغه وارث نه دی کا حدیث شریف کې راځي چې د وارث د لپاره وصیت دې نه هغه ته حال نه دي سم ملاويږي نو چې ملاويږي نو وصیت ته څه ضرورت دی نو کاغه وصیت وکي او د وصیت په ذریعہ سره تا ته مال ملو شي دا وصیت په طریقې سره د مال ملاويدل دا پتا باندې حلال دي دا حرام دا نه دي او بل طریقہ چې هغه کې تارا پارا د چا مال حلاليږي نو هغه طریقه د دعوت ده چې تعالی یو سړی دعوت وکي او درته وي کینا اخرى نو مال لاغره خو ته په طریقې د دعوت باندې تعالی دعوت کو تورلی تا ته کې خودا هغه ته وړې شي دا مال حلال دي او پاره کې صرف دونه زکه چې کم په مقابله وړې شي هغه اخرى کوړه د اورو سوچ مکو چې دا خیال نیو ته دې تواچي دا خیال نیو ته شاپر تواچي لکه پریودونو کې زموږ د زنانات سره دا چل کوي او خامخا یې کوي استاله خيو کبدي دا هغلاره سونه یو وړي هغه یو وړي یا ته نخري مخره ضروري هونه چې تا ته واده ساتو کو بستا یو غوري هغه سره وړي کړي شو دا ستاده کدا تخريو کدا توړي یا ته بخري مو ته وړي دا مال حلال چې کم نه لري دا کم د اورو دي دا حلال نه دی او چې کم یو خپل دا پتا باندې حلال دي نو وګوره اسلام دا حلال طریقو په ذریعے سره سونا مواقع تعالی درکې چې ته پدې کې ته مال لچا خولې شي نو اوس ته سود ولکې چې په غلطه طریقه د بل نه مال خوري ته جواری ولکې چې په غلطه طریقه باندې د بل نه کم نه سکے مال خوري ته چې کم نه رشوت ولې اخلي چې په غلطه طریقه باندې ته د بل نه مال خوري ته غاڼه ولکې چې یو سړی نه پټه غاڼه والی او پیسې به په پیسو درکې او پټه ولکې کم نه زیاتی خوري دا چې کم نه دا ناروا ده نو په دې طریقه باندې ولې مال خوري یا دې کم نه ته غلا ولکې ته زنا ولکې په زنا باندې ولې پیسې ګټي یا دې کم نه ته په یو بل ګناه باندې پیسې ګټي نو دا شپه وو طریقې دا چې په دې طریقه باندې رزق ګټل حرام دي د دې طریقو نه ځان ساتل پکار او چې کومه طریقې ته ما یاد کړې چې هغه حلال دي نو په هغه کې یو طریقه دارا چې ته مال غنیمت اخري چې نن سبا نشته دیمه طریقه دارا چې ته د حکومت ملازم شي او په هغه کې تعالی هغه کوم تنخواه درکې هغه ته وړې شي دریمه طریقه دارا چې ته تجارت کې په تجارت باندې کمال حاصله دا ته وړې شي څلورمه طریقه دارا چې تا ته د پلار نه د نکنه د یو مورث نه وارث ملو وراثت ملو شي او ته هغه خوري دا پتا باندې حلال دي پنځمه طریقه دارا چې تا ته یو سړی زکات درکې د قرباني غوخه درکې دا ته وړې شي دا پتا باندې حلال ده دا په شرط د دې چې پتا باندې زکات کیږي شپږمه طریقه دا ده چې تعالی یو سړی وصیت وکي چې زما مال د زما د مرګ نه پس دا ورکه ومه طریقه دا ده چې تعالی یو سړی دعوت وکي او دعوت کې رکینی او ته خوري نو د حلال طریقې زیات دي او د حرام طریقې کم دي بیا مونږه هغه زیات طریقو اسانه طریقو ته نزو او حرام مال چې کوم نه دا هغه انتخاب کو د حرام په لار باندې زو چې زمونږ دنیا هم خواره شي او آخرت هم خواره شي د ټول نه پرمن او د عزت طریقه چې الله رب عزت اخاو دیرانو هغه یا مال غنیمت ته او یا ملازمت ته او یا مال تجارت ته دا طریقې په کې لګړې د عزت دي یا یو سړی د دعوت کی نو دا طریقه په کې لګا دا څلور طریقې په کې دا شری چې دا د عزت دي په مهنتو کې په مهنت باندې کې کم نه تا تا یو شی ملو شي د کمال غنیمت په مهنت ملاوي کې jihad په کې سر په طریقې کې یا چې ته ملازمت کې نو ته بسار دې ما هم برازي ډیوټي بکې مهنت پکې
نو دا ګټه خوند کی چې سړی خوري یا چې کم دینو تا تجارت کو ته مهنت کې سار دی دکان ته او ماهام راځي یا منډه ته دې اخلي خرچه او ماهام راځي نو دا ته مهنت کې نو دا طریقې د دې طریقو انتخاب پکار دی اوس د تجارت یو سړی وي د تجارت کو منو د پکم اصول باندې وکما نو کدی وي چې زری کور ناسما او کلاو دین کو مو تجارت کو من اسلام د دې طریقه راوخ کړه د کبای سړی داسي پیسې ورسره او د تجارت چل نه ورځي چې په کومه طریقه تجارت وکم نو دام جایز دي ته چاله پیسې ورکړه داسي کس له چاله اعتمادي وي د الله نه یریږي هغه ستا حق نه خوري ته پیسې ورکا خبره وسره وکا چې پیسې به زمای کار بستاوي په اسلامي اصول باندې تجارت کوا او ستا په پرې ګټه کې چې سونه راشي د خرچو ارڅ نه پاکي نیمه بستي او نیمه بزمای یا دوی سی بستي یو سی بزمای یا دوی سی بزمای یو سی بستي هغه کې چې په ارڅونه جوړ راوسته هو په ګټه کې به جوړه کې تبو ته دا نه وي چې مال له 1000 روپیا راکو نو ټول استا ولکتا وا پیدا قدغن کې هو د مال له 1000 روپیا راکو او نو په ګټه کې او نو ټول استا نو شاید چې هغه 1000 روپیا نه ګټي شاید چې هغه تاوانو کې نو تاوان هم د دې بڑا کې یو تعالی له 1000 روپیا درکې نو دا طریقه سره دا ټیک نه را بس ارزونه ګټه کې راځي نیمه سٹاک روپیا یو ګټلې نو په روپیا کې کم دنو نیمه روپیا استاو نیمه چې کم دنو دا هغه آسان حساب کتاب دی نو دا اسلام یو ډیر خو دې طریقه د مضاربت وای په اسلام کې ورته مضاربت وای شری اصولو کې او مون په پښتو کې وی چاله مې پکټه ورکړي دي مطلب دا دی اپ تجارت کې ہوتا ہے او زمون خلک پدې کې دا غلطي کوي چې هغه ته وی چې هغه هم د لالچ کې چې د وظیفه فکس مقرر کما 1000 روپیا ورکو منو ټول یو ماته پاتې کیږي دا خو سوچ شو او دیم دا وی چې تاسو کدي ارڅ کوي مال او فکس پیسې راتی ما تخپل ګټه معلومه را دا خطر اساني شي چې حساب کتاب وکړو پلان کې وکړو ډنګري وکړو نه حساب کتاب وکړي حساب کتاب نه پس چې ګټه وروږي خرچي به لري کې او پاکي چې کومه پاتې شي پاره کې به کوم نه تاسو کې تقسیم کې نیمه باغله ورکې نیمه په خپل وایي دې طریقه د مضاربت وی حلال روزګار دی د دنیا خلک یې کوي اعتمادي خلک چې کوم نه دا شته په دنیا کې او یې ور کوي دیم ته طریقه د شراکت وی لیکيږي تاسو روز لاک روپے دی په لاک روپے ته روزګار نشي کولی یا 2 لک روپے دی سره په 2 لک روپے ته روزګار نشي کولی دا چې روزګار کول غواړي چې پاګه ډیره خرچ راځي نو پاګه کې څه پیندې کسا الګ ځان سره سکی شریک یو ټول لګیای پیسې بمستای کار بم تکي هغه بم پیسې لګي او کار بم کې په شریکه باندې یو دکانو کې یا په شریکه باندې بل صدا سے روزګار شروع کی پارټنران شو په پارټنرې باندې په پارټنرشپ باندې د بارګین کار کی په جایز اصول باندې یا چې کوم نه پلاټونو کار کوي یا بل صدا سے روزګار کی چې پاګه کې سونه ګټ راځي د خرچو نه پاته حساب کتاب کی او پاګه باندې خپل خدای دې په شراکت کې پیسې بم د دواړو یو مهنت بم دواړه کې یو مهنت کوي او بل نه کوي نو دا بیا مضاربت دا بیا چې کوم شراکت نه لري یا یو سړی وي د مهنت نشم کوله خدارور به در سره دی به سره منډه تر نه وي د مهنت نشم کوله خدا سړی به سره زماوي کله به خیر د خپل ګټه نه لګه تنخوا ورکوم خو دی به تاسو سره زماله طرف وي بالکل ټیک تا او په شراکت کې به کوم سونا پارټنران ټول به یو شان کار کوي منډه تر نه وي لګو ډیر خیر دی هغه لګ کوي ډیر کوي هوس ډیوټي په پکې خامخا کوي چولټ په پکور کې ناشني نو دې ته وی مشارکت دا په اسلام کې یو حلال روزګار دی زموږ ډېر خلک کې پارټنران ځان نه جوړ کړی او بس روزګارونه کوي اکثر چې پکې خیانت وشي نو بیا هغه روزګار خرابېږي چې خیانت پکې درسو پورې نه شي ټول عمر هغه روزګار کوه هیڅ نقصان نه کوي بلکې پیدا وي خو زموږ سوچ داسې جوړ شوی چې بس حرام ته موږ کتی نشو حلال مخرو چې راځي او حرام پکې خرو کوشش تا کوو چې د مرګري 2 روپے کې چې 2 روپے ورکړم
یا ولاړو دا روپې ورنه کوم صفر کې ضرب ورکم نو په دې روزګار نه کیږي وروره په دې روزګارونه نه کیږي بل که یو سړی وایي چې زه په یوازې روزګار کوم بل چاته مې ضرورت نشته نو د هغې لپاره بیا څو طریقې د تجارت دي چې په هغې باندې انسان چلیدی شي نو د هغې ډېر اوږد تفصیل دی چې ته یو شی واخلې مثلا تا واخېسته په 10 روپۍ او ته وایې یاره زه ځان نه روزګار ښه کوم او ته په اته باندې خرڅې په تاوان نو دا جایز دی دې ته بیع وضعیه وایي په شریعت کې د دې اجازت شته دنیا خلک یو شی واخلي او بیا چې کوم نه څه کوي په تاوان خرڅوي نو دا حرام او ناجایز نه دي کې تا یو مسلمان نه پیدا ورکړه او کوم نقصان دي ته په هغه ته په خپل رضا او کتاب باندې په زور چا نه لري کړی اوس کوم نقصان کې یو سړی په تا باندې کوي او هغه تا باندې په زور کوي نو هغه بیا په سود کې راځي په زور مطلب دا چې ته مجبور کړی نو هغه بیا په سود کې راځي او دا سود نه لري نو دې ته بیع وضیعه وایي نو بالکل یو بعض شي خلک یار دوست لا یا خپل خپلوان لا یا یو داسې دا کس راشي چې هغه غریب وي او هغه له سړی په تاوان باندې یو شی ورکړي نو دا په شریعت کې جایز دی هغه دعا وکړي د دعا په وجه الله رب عزت روزګار ښه کړي دویم تا یو شی واخېسته په لس باندې او ستا لومبی روزګار دی تازه ری کاروبار شروع کړی او تا یې راته په خپل سر په حال ورکوم چې خلکو ته پته ولګي چې دلته کوم یو دکان شته یو روزګار روان دی نو هغه ته په شریعت کې بیع تولیه وي په لاس تیرولو خرچه په واچو چې څونه په خرچه راغلی ده او ورسره حساب کا او په فرض ک روپې په خرچه رااله په 10 روپې یې په دې راته پروت دی یقین نه راځي د رسید وتخایا او ته بس وړه نام په شریعت کې یو جایز روزګار دی بعضې وخت کې د دې ضرورت راځي یو کس داسې راشي چې ته مجبور یې هغه ته وایي ما نه مه ګټه نو ته به څه کوې هماغه به هغه نه ته ګټه نه کوې نو چې نه کوې نو هغه تا ته شریعت جایز کړي او بالکل تا باندې شریعت دا قطعا نیک دي چې خامخا به ګټې دې ته بیع تولیه وایي یو بل شی دی چې هغه بیع مرابحه ورته وایي یو عام بیع عام تجارت یو شی واغشتو ته دا نه وې چې دا ما په دې اغشتې او 2 روپۍ د نه ګټم نه دا هغه دا وایي چې 2 روپۍ را نه وګټه تا چې په هر څه اغشتي هم نه 2 روپۍ وګټه یا ما نه 10 روپۍ وګټه یا ما نه 50 روپۍ وګټه یا ما نه 100 روپۍ وګټه ام درته دا نه وایي لکه دا په څو دی یاره دې دا په 100 روپۍ دی دا 100 روپۍ والا او دا شی راکړه او تا ورله ورکړه نو دا عام ساده بیع ده دیکھې هغه په خپل مهارت باندې هغه شی اخلي اپویږي په هغه شی باندې چې دا د شلو دی یا نه دی یا دی خو په الحال ما ته د دې نه ښه نه ملاویږي یا په الحال زما ضرورت دی که هر څنګه زه خپل ضرورت پوره کوم بالکل تا دپاره ورکول او هغه دپاره اخیستل څه دي دا جایز دي چاهې یو شی په 100 روپۍ وي او تا ته یو سړی وي یاره 10 روپۍ خرڅوم د 100 شي دله په 10 روپۍ درکوي او تا واغېسته ته په خپل رضامندۍ باندې اخلي نو بالکل تا لپاره اخیستل جایز شو په هغه باندې خرڅول ځکه چې ته په خپل عقل او سوچ او فکر کې ته ماشوم نه ته لیونی نه اوس که ماشوم داسې کار وکړي نو شریعت د ماشوم بیا لري اعتبار نه وایي ماشوم خو نه پوهېږي نو که هغه د لسو شي په 100 باندې والي دا شریعت دغه بیا لري اعتبار نه ورکوي د ماشوم پلار راتلی شي دوکاندار ته وایي چې واله دا شی دې ماله خپلې پیسې راکړي یا یو لیونی راغی هغه یو دوکاندار له 100 روپۍ ورکړي چې ماله یو ټاپي راکړه یو ټاپي واغېسته نو ټاپي خو په 15 روپۍ ده او ورکړې 100 روپۍ او دوکاندار هم پرې ځان غلی کړه او بیا د هغه لیوني چې کوم دنو کوم وارث دی هغه راغی ورته چې یاره تا خو دله 100 روپۍ تاله درکړې تا ورته د 15 دا شي څنګه ورکړه ته ورته ټاپي ورکولې چې خپلې پیسې ته رسېږي یا هغه د ټاپۍ قیمت یې کټ کولی شي ورته یې نورې پیسې راکړه ځکه چې هغه نه پوهېږي لیونی نو شریعت د لیونیانو د ماشومانو د مال تحفظ کوي هغه بیع که هغه اوم کې په خپله رضامندۍ به یې وکړي ته دا نشي ویلی چې
مزه خوراک او ما ولدا ورته د مو د بيع او شو رعاد اوس بل چاته پدې کې اختیار نشته ما وته وی چې پښلې د خپل شي پښلو په خرڅ ما دې پښلې او چې راکنه نه انا پويږي نو کته وتا پارسو باندې یو شی ورکه خو دې کې دی ولا په خپل شرم ورکه ته وته بیم دی او بیا یو مشر راغی چې دالي ولې ورکاو دا بر نه ورکاو نو هغه تاسو راغه مشر هغه بیا ختمول شي ولته ویلي پیسې راکاو دا واره استاړخي او کبدي ته به ورکه ولې انا پی او چې تاسو عقل مند دي خپل عقل او سوچ باندې لګیاي او ورشي یو دکاندار لاغه تعالی ښکاری نه چې شي د شلوري او تعالی دې کم نه په تندیش درکې پدیش درکې نو کار خو یې ټیک اونکه خو شریعت سره دا جایز کوي دا جایز کوي لکه یو سړي ته ډېر ضرورت دی ا ډېر کړي دی وی هغه شي نیمونته او ته ول راشي تاسو نه باغ شي یو پاتې ته خپيږي چې دا اوس بل ځای کې په مارکیټونو کې نشته صرف ما سره دی او هغه مو چې راکا بل ځای کې تور پسې زم ما په کری هم راځي راځي تر 40 روپے ګران خري او چې دا کړهو نه بچم نو بس صحیح ده تا خپل سوچ په وکړه ځان ته چوري توري په برابر کړه هغه نه پسته به او یو چې کوم یو بل شی په تجارت کې هغه تبع مرابحه وي کته خپل اعتماد جوړول غواړي نبي ته ګټه مختصر کا یا هغه اعتماد کې واخلا اعتماد کې دا چې واخلا چې راشي ما په 100 روپے هغه صرف 100 روپے ګټه دا در نه کوم یا صرف 10 روپے ګټه نه کوم هغه تا راضي کو نو دې ته وي بيع مرابحه هغه تا مطمئن کا غوي زنه پیغمبر رب تجربه مې نشته پدې شي نو کې لہذا ما سره بس دا شی وکړه چې 10 روپے را نو ګټه اوس کته د دینه پس 100 روپے غټه نو دا 10 روپے نور دې کم دنو په د آرام نه دا سود کې نه راځي دا ګناه کې په دې وجه راغی چې تا د سره دوکا وکړه د دوکي ګناه در باندې شته خو دا پیسې پتا آرامي نه دي دا تا خیانت وکړه سره اوس دغه بس سزا کار کله ته پته ولګی را چې تا نه چا شي وای شو تا ودی 10 روپے درنه غټم په منځ کې هغه معلوماتو کو او چا ورته چې زمال وان دي دا هغه شری او دې انا شلو په ګټلی ناغه ته دا اختیار شته چې وتی راشي دی واخلو مال خپل پیسې راځي دا ته اختیار سره نور هغه ټک ور بیا په هغه باندې سره حلال رزق خپل شی او تا باندې خرج په دروغه در خرج کړه دغه دروغ او دغه دوکي د دې خپل د تبا سزا ملاويږي خدا مال حراميږي نه مال حلال اوس که یو سړی وایي یاره زه روزګار کول غواړم نو د روزګار کې به دا ټول سیزونه چلے دا ټول سیزونه به چلے نو علي بستا روزګار کې کوم نه شي کېږي دا کامیابی او کنه ته په یو دغه باندې ولاړې په یو میر باندې ولاړې او بس وی چیرې دا خو بس ما په دې راوړې او دا په یو شي کې سلسله روپیا ګټم بیا دې روزګار نه چلیږي تب کله کس تب ګوري غریب ته پکې ګوري مالدار ته پکې ګوري دا به ګوري چیرې د کې دازيږي د کې دا نزيږي خپل روزګار ته ګوري چې خپل اعتماد هم خراب نه کړي څوک ته بګران پوشي باندې مشهور نه کړي چیرې د مور دی که مشهور شو نو بیا بل څوک نه درځي ګوري علي به درځي چې داغه بل لار نو ته بدای کې بعضی سيزونو کې تاوان بعضی سيزونو په خپل سر بعضی سيزونو کې اعتماد چې لکه 2 روپے دا رشید په دې باندې مې وروړي وګوره او تعالی مې په دې درک 2 روپے مې نو غټلې اعتماد دې ځان نه جوړ کړ او بعضی وخت کې ګټاړو خایم چې مسعوده غټلې بس هغه ته وی چې دا پسوري هغه ته پته لچېرا بازار یې ګټلې هغه ته دنیا نه خبر دی او تا وته دا شی د پښل خاصو مغه ته سم د سویرا کو هغه پته راکړل چې په سی ریټ باندې راځي دا هغه ضرورت د شلو په ته نه ګوري هوګرانې نو کدا اصول ته نه چلے نو بیا ستاسو روزګار نه کامیابیږي حواله سړی راشي باندې سړی راشي هغه وي چې ما سره پیسې نشته او دا سودار علی قرض راکا او زه تعالی په 5 تاریخ باندې پیسې واپس درکړم
او دا په شریعت کې جایز دی او کنه جایز دی بالکل جایز دی بلکې ثواب دی پکې بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم کس تجارت په قرض باندې کوي یعنی خلکو سره گزاره کوي دا تجارت باندې یو سبب بلی دا تجارت رواني مخپلوان دی رواني دګي وګوره اعتمادي کسان باندې کسان یوي په دې چل خلکو نه سودا یو شي او په پیله به بیان دي په پینځم تاریخ بیا پستر ګمنی بیا په ګرځا نو هغه خلک مشهور هغه معلومي هغه سره دا ډیل مکوا او یا یو سړی تنخواداري او هغه ته پته دی د دونه تنخواه او غلط ویرا د روزانه پیسې ته نه شم وروړي چې دادار بس واړه باندې سودا پوری او بس ما پسې لیکا او دا ولې په 5 تاریخ باندې کوم نن صدر کومه پیسې در کوم اوس پدې کې بس کې دا دکاندار چې کم قرض سودا ورکړي دی غاټلا پدې کې باندې کم اصول د شریعت اختیاري چې په باندې دا غټه حلال شي او دا تجارت هم حلال شي زموږ دا خلک دې کې یو غلطي کوي ورشه وړه دکاندار نه دته دا اورو ریټ معلومي او نو ته دکاندار وای بس وړي راول دکاندار رجستر را واغښت او بس ویلي کړی دې چې میاشتې په سر باندې په پیله باندې وزن ته پته نه لګی چې ما در دکاندار سو پیسې پدا شان پتوک باندې ورشي چې هغه وته 1000 روپے او ادونه رسېدي نو اعتماد خراب شو که هغه صحیح کار کړی او تا ته نه یاد چې ما دونه سودا وړي راو یو پلان کې شیدارې ټو د پلان کې شیدارې ټو د پلان کې شیدارې ټو نو تا په هغه باندې پناجه د بدګماني وکړه او کنا هغه در سره واقعي د کوم دنو څخه کړی وي زیاتې کړی وي د 500 شی په یا د 50 روپے حساب کړی وي نو ستا اعتماد په هغه باندې خراب شو ساتي هغه دغه چیک کړ نو اعتماد خراب شو شریعت اعتماد جوړول د لپاره ارس کوي چې د انسان اعتماد په معاشره کې خراب نشي د عزت خراب نشي موږ وی پیسې یو غټو عزت کې خراب شي خو پیسې نه مسلمان شان دی چې دی یو ځکه بی عزت ته بی اعتماد ته خیانت ته ځان نه لسی روپې تاوانو کا خپل اعتماد مو خراب کپرس کې یو دکاندار د 500 شي په 1 روپے باندې ورکي یا د 100 شي په 120 روپے باندې ورکي او ورته دوی چې چونکې دا ما راوړې دي او ریټونه خيږي نو کته مال میاش پس پیسې راکې او ته مال راکې دا شي 120 نو لري هغه د 100 روپے زیات دي کوم خپل ریټ نه او تاسو لري جوړه وکړه نو تو ورشه ورته لیکه دا شي پسو دي ير دي دا په 120 دي ها ولیکه نو کوله تاسو د ریټ پته ولګی دا هغه ولیکو کته ځان سره لیکل شي هوري راخه خبره کني شي لیکل او پاغه اعتمادي بټیک تا خدان هو د ریټ نه معلوم خبر کړه نو خلک ریټونه نه کوي شي وړي اخره کې بیا وي مړه دون راته پرې راته ما په زیات لیکلي دلته یو کس هغه څلور پینځه کاله دکاندارانو د سودا وړه اخر دا چې راغی کې نه څه وسه یو دکاندار نه پیسې کټ کړې بل نه کټ کړې بل پیتاو ما پسې سم زیاتې لیکلي پینځه کاله په چې پیسې ورکې نو که ارسو نه زیاتې لیکلي هغه پیسو حیثیت تاسو پاتې بیا هم دې پیسې راکې کټ کې بیا کټ کول نه دی پکار بیا چې وته وی دیرش کېږي نو سلوي ورکا او ته د 10 روپیا زیاتې ولا الله رسول خو ته ماته ته صبر وکړه او دا سود کې راځي او کنه چې ډیر شي کېږي او سلوي ورکې نه دا سود کې نه راځي ولی هغه ډیر شي کېږي هغه ډیر غواړي سلوي نه غواړي خدای 10 روپیا ته د خپل اندې د خوشاله نه ورکړي دا جایز دي دا ناجایز نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار کې روانو یو کس وتوی چې را د پلان کې سره کې کمنو پرتګونه خرڅيږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان واغشت پرتګي اچول نه لري او اغشت لري ډیر پاره چې دا بازار هم مقبیا نه دراغلي نو داغه پیسې چې ورکولې نو هغه وخت دا پیسې په تول بوي پښمیر اوس مون پښمیر ورکو کاغذونه یې هغه وخت د چاندې
سکه به وي یا به د سونې سکه وي هغه چاندي بری وته تلله نو تلی والا ټول والا وبیل ناسو لکه اوس یو دکاندار هغه سره بخوا کی تلی والا هم ناسو نه ته به یو څه پیسې ورکولې نو هغه تلی والا لوري یو روپې ورکړه چې دا مال او تله هغه د بری بیل مزدوري ورکړه هغه بو تلې ته بیا هغه دکاندار لته کوم نه ورکړي هغه ته وی دا پیسې والا او تله هو لګي درانی هو تله درانی هو تله معنا کیږي لس نو دولس ورکه خیر ګوره مونږ مالدارم یو کروڑپتیانم یو اربپتیانم یو خو بیا خبره مونږ یې را جوړه سنت طریقه را لیکه دا ته چا ویلي جوړه سنت طریقه دا ځان ځان مونږ سنت طریقې راوکړي او درې ځای به تاسو کې بیا به یو شی دا سنت طریقه ده دا په کوم کتاب کې چې دا سنت طریقه ده چې درې ځای به یو شی په بازار کې تاسو نه کې او دا غینه پس پټ کوم نه دا مونږ خپل ځان لپاره نوې نوې مسلې جوړې کړې چې لکه څوک دو نوې چې دا دونه شو پړقته چې د لږ ځای تاسو کو سره دي او دنه چې کوم نه دا اخلي نه ته ډایرکټ کوم ورکې شي او یو سړی ته وي دا پسوري کاغذ ته 15 روپیا زیات میادي کوستا وس کیږي نو ورته 15 روپیا زیات یا 15 روپیا له زیات یاد نه کړی ستای خاطر وکړه او دوی چې شیبا دا په 15 راغلی او په 15 خرڅو مان ورته نه خپل سر ولې دا دونه پکې ګټاوه یا 15 روپیا ګټم نه 15 ولې ګټي 10 روپیا ګټا 10 روپیا ګټاوه دا خزوانی دا جائز دی دا خطرې کړه نبی له صلوات و سلام نه ثابت دي دا سنت طریقه ارزه کې ځان ته ترخزوال ارزه کې خپل پیدا لټول یو غریب سړی په ریوړه غاډه باندې کوم دی بسونه سودا خرڅي دیو په دې کې سونه غټي او موږ په هغه کې راکاګو اخر دا چې خپل سر لراول او بیا خوشاله وي چې دا سودا مې ارزانه واغسته وګوره کزهږي پکې نوکا پکې نه ځایږي نو بیا دا شی مکه غریب سړی د یو روپې نه مزیات هم لاړ شي نو دې کې د غریب پیدا را ستا پکې نقصان نشته تعالی الله درکړي دي نور بدل درکې نبی له صلوات و سلام فرمایي انفق یا بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا اے بلال خرچه کوا او د عرش د خاون په کمی مې اړیږي چې د عرش خاون بتا تاسو کی دا به کمیو کی عزتمن مسلمانانو ورونو زما د ټولو خبرو مقصد دا و چې تاسو د حرام نه بچئ او حلال رزق اخره تاسو په عبادت کې بخون وي تاسو په دعاګانو کې به اثر وي تاسو به هر یو شی ټیک رواني او کنه په حرام باندې شروع واچولا نو اومغه زیاتولې نشي ځکه الله رب عزت فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات انسان صدقه ورکی په دې سره الله مال زیاتي او چې کوم سړی په سود باندې د بل نه اخلي الله دا مال ختمي دا الله خبره هو دروغ نشي کېدی حق او سچ تا کته او دا موږ د پښتنو یو مقولم دا وی که پردیس سل کور روان کی نو خپل یو کور په نشه آبادولې